صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس مې سخته ناچاري ده شیخالی. زما نوم راشد احمد خان دی او زه بیسیکلی د صوابۍ جنډې کلي سره تعلق لرم. اوس پېښور کې اوسم او د پښتو موسیقۍ سره مې د تېرو شلو کلونو راسې واسطه ده. سندرغاړی یم او اوس حالیه چې مې په پښتو موسیقۍ باندې په ټاپک باندې د پښتو مکتبونه چې د موسیقۍ کوم دي په هغې کې پېښور کې اوسم. په پښتو موسیقۍ کې او خاصه په موسیقۍ کې ډېر کم کار شوی دی او بیا زموږ په پښتو موسیقۍ کې خو کار چې دی په نیش باندې حساب دی. نو زما د ډېر وخت نه دا یو سوچ او یو ارمان و چې یاره زه پښتو موسیقۍ کار وکړم. پښتو موسیقۍ تر اوسه پورې نه په پاکستان کې نه په افغانستان کې په دې په یو حصه باندې یو ټاپک باندې پښتو موسیقۍ باندې چې کوم مختلف برخې دي یو برخه هم چا کار نه کړی په پي جي لیول. زما د ریسرچ ټاپک چې کوم دی نو د پښتو موسیقۍ د سندریز مکتبونو څېړنیزه جایزه وه. د بین بیټ کا چې کوم حواله ده د یو ډول او د اجتماعي رقص هغه مې راوړې ده پکې. بیا چې دی د سند تهذیب بیا د هغې نه بعد زه ویدي دور ته راغلی یم چې د ریګوید سره ریګوید چې کله دغه د هندوانو لیکلو یادولو ځکه چې هغه کتابونه نو نه سانسکرت ګرامر و هغې دپاره د هغه وخت پنډتانو چې دی نو هغه یو درې سوره ایجاد کړل چې هغې ته یې اودات انودات سوره نومونه کېښودل. پوهان وایي چې د ریګوید چې کوم ړومبی ابتدایي چې کوم دی کې دا لکه مثال ړومبي منترونه دي جوړ شوي دي نو هغه هم په کوه هندوکش او دغه سیمه چې کوم زمونږ د دې کندهار او د دې جلال آباد ترمنځ چې جلال آباد دا ایریا چې کوم ورسره ړومبی دا محمد علاقې دا ورسره ټچ کېږي دغه علاقې او دا زموږ پښتونخوا همدا هغه ایریا وه چې ړومبي ځل د ریګوید منترونه په دې کې برهمنانو جوړ کړل او دغه د ریګوید چې کوم منترونه دي دپاره یادولو دپاره دغه برهمنانو سرونه ایجاد کړل چې هغې ته اودات انودات سورې هغې خپل د مذهبي دغه دپاره استعمال وکړو چونکې د دې موسیقۍ سره هم تړاو نو ړومبی د کلاسیکي موسیقۍ آغاز هم زموږ د دې خطې نه وشو. بیا بعد کې چې کوم دی هندوستان ته زموږ د دې غرونو دغه سرونه تللي دي او بیا اوس چې کوم د کلاسیکي موسیقي دا سوره کتابي موسیقي ده دا هم د دغه سرونه ابتدا شوې ده او بعد کې دا تر دې وخته پورې ورسېده. ړومبی مې دا ثابت کړي چې دغه سرونو هم زموږ د دې خطې ته دا اعزاز حاصل دی چې دې نه د دې شروعات شوي دي. بل چې د ګنداره چې کومه معنی ده ګنداره خلکو به وایي چې د خوشبو وطن د پولو کا وطن نو دا ما د دې معنا وکړه په صحیح توګه باندې په مختلفو حوالو سره چې ګانداره چې کوم لفظ دی دا د ګاندرب نه وتی دی. ګاندرب وایي د نن نه 2-3 کاله مخکې موسیقۍ ته وي یعنې د موسیقۍ وطن. بیا په رباب باندې به کار کړی. رباب چې دی دا زموږ د دې پښتونخوا ساز دی د پښتنو ساز دی. په لومبي ځل دا د ګندهاره سره تعلق لري. د ړومبی چې کوم دی زموږ د موسیقار چې کوم ړومبی دی څنګه بایزید پیروخان چې دی هغه ته د ادب ړومبی کتاب چې کوم دی هغه هم هغه ته اعزاز چې هغه موږ سره په ریکارډ موجود دی او دې نه علاوه دویم چې دی هغه دا اعزاز هم زما د ریسرچ په دغه کې ما ثابت کړي چې هغه ړومبی موسیقار دی چې هغه د موسیقۍ 3 رګونه ایجاد کړل. بیا داسې د نړ موسیقي په مخکې راوړی دی چې تاسو غواړئ پېژنئ چې نړ څه ته وایي. نړ چې یونانیان دلته راتلل نو زما داسې ښکاري چې دغه یونانیانو سره دا شی راغلی دی. زموږ لوګري مکتب دی هغه مې ساخنیانې سازونه هغه مې نوټیشن کړي ټول. بیا زموږ د پکتیا چې کوم مکتب دی د هغې مې مختلف د اتڼي چې کوم چکرونه دي تالونه دي هغه مې ټول راغونډ کړي دي او همداسې سازینې وي موږ سره لکه ساخنیانې چې وي ما د سهار او د ماسخوتن دواړه ساخنیانې په نوټیشن کې د خپل دیس کې هم شامل کړي دي. داسې ډېر سازونه یونانیانو ځان سره دلته راوړي دي چې په هغې کې لکه سمبوکا د هغې یو لکه زه وایم چې مذهبي ساز دی د یونانیانو هغه دلته زموږ په بودیزم کې موږ ته بله حوالې هغې میلاویږي هغه ساز غیب شو. او زیلفون به هم دلته استعمالېدو چې یو فریم کې داسې مختلف داسې هغه لرګي لګولي هغه ټنګ کوي نو هغه به هم ما سره کدبېشت دي زموږ د پښتنو په دغه باندې په دې سیمه باندې به وې خلکو به هغه استعمالول خو هغه هم ختم شو. اسټرایک موږ خبرو وکړو په ویدي دور او بیا د بودیزم دور کې دغه وخت کې موسیقۍ ډېره غټه ترقي کړې وه. موږ سره د پښتو انسټرومنټ باندې خبره هم وکړو نو موږ سره دغه یو ډول او یو رباب سره پاتې کېږي. اوس به یو جدید انسټرومنټ د خبرو کوم د دروزي یو استاد موږ سره اوس نشته موږ سره یو سارینده نواز د اجازه سنادي پکار دی چې سارینده خلک زده کړي دلته سارینده نوازان پکار دي یو جمپ موږ وخه
چې هغه جم نو پکار ډېر زر لکه مثال هغه یو شعر هغه په مواد دی هغه خلکو هغه میوزیکونو کتل هغه ګیټارونو دې طرف ته شوق لړو نو هغه زمونږ چې کوم کلتوري سازونه هغې ته ډېر سخت نقصان رسېدی برابلې دوران اوس مې سخته ناچاري دا شین خالی